پکار دی چې موږ د خپل باطن سره د خپل ظاهر اصلاح وکړو. که موږ دا خبره کوو چې زموږ باطن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق دی، زمونږ باطن د الله رب العالمین د قرآن عظیم الشان مطابق دی، نو پکار دا دی چې بیا زمونږ ظاهر هم دغې مطابق شي. دا لازمي خبره ده، ځکه چې په ظاهر باندې هم هغه څه راځي لکه کوم څیزونه چې په باطن کې موجود وي. همیشه چې یو ټینکی کې څه موجود وي، ولاندې تا نلکه آن کړه او نلکه دې کولاو کړه، نو نلکې نه هم هغه شی راوځي کوم شی چې په ټینکی کې پروت وي. یو انسان دی هغه دننه د زړه ټول محبت د رب العالمین سره دی، دغه د زړه ټوله مینه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. موږ یې منو، ډېره ښه خبره ده، لیکن پکار دی چې په ظاهر باندې هم دغه حلیه دغه صورت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صورت مطابقي او دغه دغه احکامات مطابقي او د رب العالمین د احکامات مطابق وي. ځکه چې کله انسان د دنیا نه آخرت ته لاړ شي، قبر ته لاړ شي، نو الله رب العالمین به دنه د اعمالو تپوس کوي، لیکن ظاهري اعمال او ظاهري حلیه او صورت دا به رب العالمین ګوري. او پرز د قیامت با د هغه انسان چې کوم سړي حلیه د سنت مطابق وي، مثلا د هغه ګیره وي، د هغه پټکې وي، د هغه په لاس کې عصا وي د سنت مطابق، یا د هغه لباس د سنت مطابق وي، اللہ بغت دغی اجر ورکی. تیرے در پہ یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، سیرت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں.